ابو داود کی تازویل صفحہ 34 کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ٹھیک شو نا؟ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وذا گور صفحہ 34 دا د جمهور مسلک دے. ٹھیک شو؟ ماشاء اللہ دا راغی ہاں صفحہ 34. سبحان اللہ سبحان اللہ. دا گورا علماء کرام و صلحاء امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت دا روایتون دی زیاد دی. لا تدخل ملائکت بیتن بیار پسی کان یخرج من الخلائی آئی ذکر کی فیقرون القرآن دا دغی دلیل دے. ویاکل مان اللہم او منگ جائی جواب رکو لا تقرأ الحائض شیئا من القرآن. دا زمان دغی صفحے کے فرق دے. دا پا 34 کی گورم دل دا پا 34 نہیں دا بسکی 34 نہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے خلاف ہے. اچھا خوزت لیک دا کہ دیکھ دا رواج تے ما قفل رسائی قتل دے تاز بلوستی دا او دار نسائی کی چاہتقی نسائی کی مستقل باب دے غرارا. نسائی مستقل باب دے خیر خیر آفیق کی دیکھوں مستقل باس دے صفحہ 52 نسائی دار آئے. دار باب حجب الجنوب من قراءة القرآن مستقل باب دے نسائی 250 اور بیاغا حدیث دے حجب الجنوب من قراءة القرآن مانا کول دا جنوب دلستلو دا قرآن عظیمنا. ابیاوی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلائی فیقرأ القرآن ویأکل معنا اللحم ولم یکن یحجب عن القرآن شیء لیس الجنابہ. دا بلا حدیث یقرأ القرآن علی کل حال الا الجنابہ. ٹھیک شو سبب 52 ٹھیک دے ٹھیک دا سبب 34 کی بھائی انشاءاللہ راجے بیا بے گرو خواہ اب یاد کا 34 تھے. بہر حال کے نینو اوشو دغه باب فی الجنوب یقرأ آخری روایتو گورا کان یخرج من الخلاء فیقرؤون القرآن ویاکل معنا اللحم ولم یکن یحجبه او یحجز عن القرآن شیء لیس الجنابہ. ملاو شو ٹھیک شو یہ قرآن بے لستو دا قرآن دا لستو نہ معنی فقط جنابتو. 34 ابی داود مش اور 52 چکم دے اغسطان نسائی وشوا او دارنگی سلور سلیختم صفا دے ابن ماجیدہ تازہ کنشتے خاضا سلور سلیختم صفا دے ابن ماجیدہ اور اگر ابن ماجو گورا 44 صفحہ ماشاءاللہ اگرم 44 صفحہ تا خیال لے ورطا ماشاءاللہ تا تو کرامت نہ منے چمڑشو بیا بان خبر ہے پوچھن کسم نہ کہا اے دا گر دا حدیث تخا عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقرأ القرآن الجنوب والحائض لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن. دا روایت نہیں
سب 44 اوس مسله حل شو اور تفصیل مزید دی پارا مگر ترمذی ویل دا تفصیل مزید مگر ترمذی ویل دا نو ترمذی هغه صفحه 34 آتا سویلو دا صفحه 34 دا او دې کوم دغه روایت لا تقل حائض ولا جنوب شیء من القران بیا ور پسې دې چې کوم مسله دا غوړه دې ذکر کړي لا يقرأ الجنوب ولا الحائض وقول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق دا ټول پکې ذکر دي اوس پکې خلاص جو خبره صفحه 34 کې د امام ترمذی مفصل کلام قد مر او دا دلائل ټوس دلائل دي چې لا تقرأ لا تقرأ لا تقرأ الا الجناب الا الجناب الا الجناب نو معلومه چې جمهور مسلک راجح دی چلو باب الاستحاضه دا باب دی په بیان د استحاضه و استحاضه څه ته وایي هو دم ينفذه رحم امرأة بالداء یا من الداء هغه وینه دا چې د رحم د لار ناراضي بس او چې رحم د لار ناراضي چای رحم نه دن ناراضي چای د رحم د غاړ ناراضي یا پر رحم کې یو رګ ناراضي او دغه رګ نوم عازل نه دی کتابونه خلقی چې ال عازل خدای نوم عازل نه دی محدثین ذکر کوي وذالک ليس اسما له بل هي وصفا له لان العازل بمعنى اللوم دا ملامت کی سره نو دا سبب د ملامتیا دی نو استحاض هغه بگڑا ہوا حیض مولانا زکریا رحم الله معنی کوي استحاضت وی هغه حیض روان شي حیض چې ټیک ټاک وي خدري رضی دی او لس رضی دی او چې کله گڑبڑ شروع کیندو لسو نو واوري مانم بدمعشي شروع کړه نو اگر روان شي حیض تر سوی استحاض وي بیا استحاض کوم دی نو دا د باب استفعال نه دی او د باب استفعال خاصیت کوم دی تغییر د هيئت یا تغییر د حالت ته نو الاستحاضه معنا بدل شوی وینا بدل شوی وینا چې وینا خپل اصل کې وا هغه څه شو حیضو اجي هغه وینا متغیر شو او بدل شو هغه ته وی استحاض مقصد امام بخاری ذکر د احکام د استحاض دی پس د احکام د حیض بس جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت من فاطمه بنت ابي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا اطهر افضل الصلاه فقال دا موږ ترمذی کې وی قال لا اطهر یعنی ز پاکي ګمانا نوینا مسلسل روانه ده افا ادعو الصلاه ایل مزن چوټي حکم فقال نبی اسلام بروای سبحان الله معنا دا وینه چې دا معنی دا وجوب او معنی دا ادا د صلات نه ده انما ذالک ارق دا قرق دی دا قرش لیدلې ده یا انما ذالک دم ارق دا خو وینه ده ارق دا رش لیدلې ده او هغه ته عازل نه وی ګوره عازل چې کوم دی اسم نه دی بلکې دا دغه صفت ته په معنی د عازل سره لکه تاسو مبارک کتاب کې تاسو ویلي کنه اقل اللوم وګور څنګه یاد شوی زامنو ورګه راځي بل نمبر وليس بالحيزه یا بیز ليس بالحيزه فاذا اقبلت الحيزه کله چې ستا حیز راشي فترک الصلاه فاذا ذاب قدرها او کله چې دای مقدار لار شي نو معنا معتاده وا فاقصلیان کې دم وصلی معنا دا چې وینا پلی صدا وینا به وینځي او مزبکای
نو معنا فبين الفرق بين الحیض والاستحاضه چې آسان دي زمخ کړه باب دې په بیان د وینځلو د وینې د حیض وردا روایتونه اکثر مکرر دي ښا خلاصې به تقریبا اوس په پتا کتاب خلاصيږي نو اوس غسل دم الحیض حیض وینا پلیته ده او وینا وینځل پکار دي ٹھیک شو او دې کې چې کوم حدیث امام بخاری راوړي دا زمونږه مستدل دی چې هغه څه شری هغه رش دی یا هغه نزح دی په معنا د غسل دی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت منذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها انها قالت سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوالو کو یو زنانی د پیغمبر علی السلام نا پخپل محشی صاحب ذکر کئ بین السطور چغه شری هغه سو کو اسماء رضی الله عنها وا یا رسول الله ارایت دانا اذا صاب صوبات دم من الحیضه یا حیضه کیف تصنع اے د الله پیغمبر خبر راکا چې یو زمنا چورسی وت جامې دغیتا وینه د حیض نو سبکی وسرا مان دا د څنګه طریقه د طهارت دا څنګه طریقه د پاکوالی دا نبی اسلام اذا صاب صوبه دا کن دم من الحیضه ورسی جامې استاسو تا وینه د حیض فل تقرسه اول امنګ اغیلرا په سر د ګوتو یا وګرو اغیلرا په نکونو سرا دوړ معنی دي ثم لتنزح بماء او بیا وینځه په اوبو سرا الته څنګه وي نزح دي نو دی رشته نو موږ رش دي کدل تا غسل دي ٹھیک شو ثم لتصلي فيه بیا وسره مسکه یو مرټ ته پاره مراقبه کو یو مرټ ته پاره قطع نظر د دینه چې ذهن فيما او زتاسم یو ملت د پاره د حنفیت هغه بار کې د نور ته د امام ابو حنیفه څه خیال د استاسو مبارکي استاد امام ابو حنیفه سے مبارکي چې په حدیثو پوهیده کې نه پوهیده اسی و انصاف سره ځکه دا حدیث دی دغه وینځلو حدیث دی چرته نزح راځي چرته رش راځي چرته صبر راځي چرته اتباو راځي امام سیبین ایک وختو کې رش دی کې نزح دی معنی د غسل دی دیر معلومه شو چې امام ابو حنیفه دا علم چې دی بحمدی تعالی په احادیث باندې حاوی علم دی واغه ټول احادیث هغه کتلې دي نو وایي کې ترته التن ينزح هو من بول الغلام او رشوه نو بیا دلته په دې حیض باندې رشو کاراسي او دلته خود د رش قائل نه او په خپل چې باب غسل دم الحیض او حدیث کې نظر راوړي نو معلومه شو چې دې نظر ته غسل وای دلته نو کله په بول غلام کې ورته غسل ویما نو البته بیا ما پسې لګېدلې ته څه نه البته خبر اخلاص شو کې نه مخ کې دا وبه قال حدثنا أصبح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه دا عبد الرحمن د خپل پلار قاسم نه ذکر کوي هغه د عائشہ بینا او دا قاسم د عائشہ به ورور دی قالت کان اهدانا تهیزو من کبا بازنانو له حضراغه ثم تقرص الدم من صوبها عند طهرها بیا به ګرل داوینا تقرص الدم ګرول به داوینا د خپل جامینا وخت پاکولو داغي بیا به سکو عبد الواسع عبارت ور پسې سدي فتغسلوه وده قتل نو وینځل به نو وطن زهوالا سایری دې سمانه شوسه چې او به وینځل بیا به ترون کوکړه نا وینځل به بیا به واړو په پټول کپڑے باندې نو وینځل به څنګه کو تنزهه علی سایره نو په دې زید ویني به بیا او باور سم کړي روان ثم تصلی فی جی باب الاعتکاف المستحاضه باب اعتکاف المستحاضه دا باب دې په بیان
د جواز د